حرام حاصل کوي چې په داسې نص باندې ثابتي چې قطعي لا شبهه فيه او مکروه تحریمی هغه ته وایي چې ثابت چې په داسې نص کې باندې کې سره شي نو بعد وخت به شي په قران شریف ثابت شي نص قطعي دي او مقابل کې به داسې روایت راشي چې دا غیر وجه نه شبهه پیدا شي اما په خبره پوهیږي قران حکیم نه به یو حکم ثابت شي او دا غي مقابله کې بس داسې روایت راشي او ګرځي دا غیر وجه نه شبهه پیدا شي بعد وخت خبره واحدي شبهه ولا شي ګوره ما خو د قطعي او ثبوت او قطعي دلالت کوي په اول کې پھر دوباره باندې ولې کې دوه څل باندې شاه باب قد حمزة توجد حديث ما تقريدا وبه قال حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجيل بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفرج عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري قال خرجت هو تسأل عبيد الله بن عدي بن الخيار معه عبيد الله بن عدي بن الخيار لكن سلام دي كلمه اللي قلتها هو ذكي من غلط دي عبيد الله بن عدي بن الخيار ابن عدي الذي خيار اسلام من بيا عدي دي او عدي بن نوفل ابن عبد مناف تسروا فلما قدم جمله شمستا تفخار كيو دغكيو قلال الرجال هذا غير خلق واقعا وحكم خلاك بين زمان كلمه تغفلي تحيب السوري فلما قدمنا حمصا بحمص تراجو عيني كيف يستوى فكر ماني حوالة والقريدة بحمص قوة والصحابة ذات الشيء قوة والصحابة حمص تراجو وقال لي عبيد الله ما عبيد الله هل لك في وحشية هل لك صار خصتا في لقاء وحشية يغسر ملاقاته الصحابي رضي الله عنه نسأله تقول بقول قتل حمزنا فقال حمزة وجلده قلت ما نعم وكان وحشي يسكن من كيف نسوي هذا وجعلت لك عليه السلام وتبيده إيمان يرون بهل تقدر أن تغيب عني وجهك به لا جهاد فجاء حمزك وسيده وحمزك وفات شيء فسألنا من تقول عن غضب وحشي مطالب وقيل لنا من تولد وزاد لغني بالبل قصري رسول دفل محل كده دفل محل تديوان رسول كده في البل قصري فأنه حميد فنظرنا إليه مدوقة كأنه حميد داسه لك دقبو مش تكتور كده ومونتك حميد طور مش توي كده ومونتك أنا بير فاتو تكتور تکتورو او غټو مسجد او بونه ټکر پر سیږي کړه دغه غټ پر سیدلې تکتور کاری فنظرنا وقيل لغوا جو نظر كأنه شميد ذاته كأن لفظ لك الطور ذبوه تك مشك قال لي وجئنا من ولد حتى وقفنا عليه من قدر وشي عليه فبنادى عند العلة بيسير له وتوغير وسلمنا السلام باجو فرد السلام هذا قال عبيد الله قال دلابي بي دا جعفر وكذا جو جعفر وعبيد الله ورد لي قال جعفر بي عبيد الله معتجر بعمامته اعتجار بجنه اعتجار دي توي اذا پټي आवाज رسر نه توي دي مخنم تو کړي يخني بي يخني يا د بل غلط توجنه د پټي غول تل تراوالي د مخم په پټي اعتجار وتوي سترګې ښکارې دي دا عبيد الله باقي ټول موجودي کړو وعبيد الله معتجر بعمامته معتجر وعمامه معتجرات الامام هغه پلو یرا توکلو مخې په پټ کړو ما يرى وحشي الا عينه درې وحشي مگر سترګې د ورې دی او په عبيد الله سترګې او په دې بلې ثاني دې فقال عبيد الله يا وحشي اتعرفني وحشي ما بيجني قال قول دي حافظه ده قول وقال وحشي فنظر قال جعفر فنظر وحشي اليه عبيد الله ثم قال يا ابي وحشي لا اعرفك بيجنا خذنا بيجنا والله الا اني اعلم علم بالشفاء هذا بعدي بن الخيار استغفر لي بيجنا فيلا جدا صوت
عدي بن الخيار يوم قالوا تزوج نكاح يوم قد ترى لا خذن قتال ورنمر من مرتبات يوم قد ترى نكاح ولا خذن قتال او ابو العيس دوا قتال لا خذن او ابو العيس دوا ولدنا قتال راولو له الذي علي لبار غلاما يا ولك فمككي فكنت استرجع له ما ثلاث مرجعين قبل ما شفنا بارا اغيب مرجعين لما شمان عربو ليغر كنا ما تا دي علي بن الخيار بتوان دي ما شفنا مرجعه ولا مرجعا ولا فيلا ما شفنا ولا بوز فحملت ذلك الغلام يوم غدا ما شف در الف مع امه الى امه مع كمان الى لقاء الى امه الى مولا يوم तो बनावल तो पर में कहा डिजाइन मॉडल किया बदा माशू पर करे सारे स्पोर्ट चिगोर ना माशू लाता है सारे स्पोर्ट चिगोर फलाना चिस्लम दा माशू स्पोर्ट में कहता है फलाना चिस्लमा दा माशू भी बरबरले बीमारी किने वाले स्पोर्ट में कतल फलक अन्नी नजरत इला कदमेका यलक जकतिस्तानी कदमेन तबिकतली كأن ذكوي بانزوس قال من كثير دي وكذا عبيد الله بن عدي ومرثونة دي فلك أني لتحافظ وي هذه شان مولي سبقا دي تقول لي تور بادينا نانا تكي بدي قولي جابرت توفا كيرولي جابرت توفا كيرولي كن زماز برگیوس مانے که نمن دا خلق زماز برگی نمانی دا طالبان تو خو مانے کن او دقا دیوار فلک انی نظر تو گویا که ما نظر کرده دے قدم ہے نستاد دا دیده که جستاب پوتا میں کتری ہے نماکی منا تذکاری او کہا نظر تو مجاز تاکنن کی تیزی تو قالا جعفر فکا چپا عبید اللہ عروض مقی و تذکارا جویو بالکل زیمان فانزوز کالا تطیدن کونو پیجن معشومی بوسلے بوسلے لسپیولے پلانا کہتا ہے تاکہ قوم اللہ پیدا کرے دے دا قرآن دا حفاظت کرنا او دا دین دا حفاظت کرنا ثم قالا یا اوی وقتی عبید اللہ الا تخبرنا مولا خبر ذرا کے فقتل حمزہ قال نعم بالکل خبر ذرا کو ان حمزة قتل حمزة قتل کرو طعیمہ ابن عدی ابن الخيار لرا دیکھ امام بخاری خطا شویرے دیکھ امام بخاری خطا شویرے دا طعیمہ ابن عدی ابن الخيار ندے دا طعیمہ ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف لے ہوئی گے تو خبر دا سنتے آیا طعیمہ ابن عدی دور پسی ابن نوفل ابن عبد مناف یہ لگا کوئی کیا خبر ہے طعیمہ ابن عدی ابن الخيار نہ دے کہ ضرور دے اجرت طعیمہ ابن عدی ابن الخيار شي ياخذ عبيد الله رولته هو بيد عبيد الله سجو رول لا عبيد الله رول نہ دے دا طعیمہ ابن عدی ابن الخيار نہ دے طعیمہ ابن متى هو تصوف دے اچھے سجو رکھا طعیمہ ابن طعیمہ ابن عدی ابن نوفل ابن طعیمہ ابن عدی ابن الخيار نشو طعیمہ ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف او اغا سوقو اغا وقتني عبيد الله ابن عدي التماوي تلوي عبيد الله ابن عدي ابن عدي ابن خيار ابن خيار ابن عدي لا كده هو أغسوق عبيد الله ابن عدي
ابن عدي ها ابن خيار ها ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف وش خبره نستدرس شو دوسو ورا عبيد الله د پلار نوم دی دا چې کوم سره مکالمه کوي څه پکې خبره د دې عبيد الله د پلار نوم دی عدي دښو د عدي د پلار نوم څه دی یا عدي بن الخيار یو خدای سره واده وکړ عدي بن الخيار یو مقتال وا یو ماشوم ته پیدا چې دا عبيد الله دی په دغه څه خو پېښه کړه اوس دا دلته کې دا ډول رونه شو خيار او طعيمه رونه شو ويجي په خبره خيار او طعيمه څه شو رونه شو د څه د روایت څخه معلومیږي لکه چې عبيد الله او طعيمه رونه عبيد الله او طعيمه رونه ندي د بلاد دار فکره د طعيمه څه شو د بلاد درشو طعيمه چې کوم وجل شوی دی د حمزه د لاسه هغه د عبيد الله رور نه دی د عبيد الله څه دی دا دی د پلار دی اوس په خبره د تبع عشوار یو شوی یعنی عشوار یو دی یا ابن نوفل یا ابن عبد اوس په خبره دې لیکره بغیر په نه کوي نو ظاهر ته خدا معلومیږي ګوره ان حمزه قتلت عيمه بن عدي بن الخيار چې طعيمه ابن عدي بن الخيار ورکو او دا عبيد الله ابن عدي بن الخيار طعيمه څه شو ضرور دې فبدل کې دا ما تفصیل درو فقال لي مولاي ما تدما مولوي جبير ابن مطعم له جبير ابن مطعم ما تقول جبير ابن مطعم ابن عدي بن نوفل ولا جبير ابن نوفل ابن مطعم ابن علي جبير سنجري جبير ابن مطعم واحد جبير ابن مطعم تو ابن علي بن نوفل عوكرا جبير ابن نوفل ابن مطعم هذا ابن علي ابن عدي ها ابن نوفل ابن عبد مناف تتوسقولا نما تقول شاء جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل تتوسقولا جبير ابن مطعم ابن عدي هذه عبيد الله سشو عبيد الله سشو جبير ده مطعم زويلي ورها دي عدسة لقوا ده مطعم زويلي مطعم ده شا زويلي ده عبيد الله ده نكا شريري ده ترن وسيري ده عبيد الله نكا ذلك أنا خيار وده خيار سلي لا لا خيار أو مطعمون لي نو د بلاري د طرفه دا مطعم د عدي تر نه دي او دا عدي په یو دي کنه عدي نو دا عدي د خيار شو او د خيار دارو دي د خيار نو ده ترشو د عدي نو ده شو نو دا عدي د طرفه دي د بلار د طرفه ویګه په خبره یعنی ستا د بلار د طرفه یعنی ستا تر مېرا نه تر وته وای جبير نقوم ما مولا زما جبير ابن مطعم استاد دار ترزويله يعني قتل حمله حمله لمن بعلم بمقابله عم زما کے بعد زما د طرف مقابله کی جبير وته ترے سوچتے ترے مطعم د سوچ په کړه ترے اسد د جبير مطعم اسلام دې کړه مطعم او خيار سری رونه دي هو السبب مطعم او خيار شو رونه او خيار او طعيمه سری
ورته وایي جبیر ما ته وایي که زما د صرف په مقابله کې د ملک کې طعیمه دی طعیمه وجه دې کړی یار ما خو درته پوره تفصیل وایي جبیر ورته وایي چې دا مطعم هم د عزیز دی یا هم د عزیز دی طعیمه هم د عزیز دی نو ترې شو نو که زما د صرف په مقابله کې دا دلته لږ خطایي ده په دې متن کې ځکه مې درته دا تفصیل ولیکه فقال لي مولاي جبير المطعم لي ان قد تكمل ذلك حمد فمقابله الذبائح فاصلح الرون نو قال وحشي فلما ان خرج الناس جوه الخلق عام عينين مرتقوا عينين وذوي عين جبل من جيال احد جيال جم توي له احد بخوار کې دا هغه جبل عينين لماذا سبق كبير في النبي عليه السلام دخل الصحابه معاينه دخلوا او بيذل الكلام دي نتكلم وغيره يا ترى وقلت مقام قرده بينه وما بين أحد بينه وبينه وادي بينه بينه وما بين أحد وبينه وما بين عينين في وادي لا وتمثل عام عينين مرتبي عام أحد مرتبي عام عينين مرتبي عام أحد مرتبي ولا دنيا وبالتر من دين الدين خرج هو تمثل دخل في القتال فلما أنت فجرت تسافر جل كل القتال خرج له سباع ابن عبد العزى خزاعي تباع ابن عبد العزى خزاعي دار البهادر الاسلام دي كافرون کې نو فقال عربي هل من مبارد هذا سبق بدر کې چې لور مبارزه کېدله یو په یو جنگ کېدله هل من مبارد نو قال وحكي وي فخرج اليه حمزه بن عبد المطلب حمزه ولا روته فقال ورته يا سباع لا قال ما كان سؤال دي اليوم ايه سباع يا ابن ام انمار ايه ام انمار زيا تا مور په جنا دا پیغور په جنگ کې خلک یو بل لور کوي روح قائمي نو دی روح سره قانون ټینشن راځي دا قانون چې بل په ټینشن کې واچو روح دې په واچو دا غلط بیا کار کوي یا ابن ام انمار اله ام انمار بیا مقطعه البذور دا موضوع په پیژنه مقطعه البذور بذور جمع د بدر د فرج د مرګي سره دا خذو ختمي به کاروي دا هغه خذ لوري کې دوی چې مور دې د خذو سنتونه کوي اوس چې څوک دا سنتونه کې نو خلک هغه ته په نظر نه کوي ولې ځکه داسې ځکه ګوتی وهي او داسې آلات سره تعلق ساتي چې هغه شنیع لګي نو خذو په عربو کې ختمه کوي خذو په عربو کې ختمه کوي هغه به د فرج راسنا لګه غوخه پرې کوله او دا به دې د پرې کوله وې دا رستو بیا د لذ للجماع څنګه سړي ختنه کوي او زه به ختنه کوم یو قانون نو یا ابن اید ام انمار ذیا تجازوی تامر مقطعه البذور وا اغنا یوا چې د خذو ختنه به کولې نو ختنه هم ځان نشي بیا د خذو ختنه اتحاد الله ورسوله خدای او رسول سره مقابله کوي ظالم دی کوي چې ته هم د هغه خذ زویر او تاسو مورس دومره دغه خزانه وا اصل نصب خو پیغور کې باندې اول کې باندې رسوا شي ګرځول چې رسوا کوي چې د دې څخه کې مبتلا کړ پریشانه کې مبتلا او بیا وی دا الله رسول سره چې مکوا یو مسلمان کا قال لا وی وحي ثم شد حمله عليه ولي زبامان حمله وما تقول دا دفاع مکمل په وصله کې پټو غره چولی وا صرف سترګې ښکارې دي باقي مکمل پټو صرف سترګې ښکارې دي باقي مکمل پټو د په حمله وکړه نو چې حمله وکړه نو فکان جراتبا کا امس الظاهر لك فرون چې مړی لا څنګه چې مړ شو دا سي ملک لکه یو سړی چې اوس ملک خلاصو په ټوپونه خوې کنه او چې پرون مړی پرون د دنیا نه تللی دی نو هغه نه لاس لقی داسې وو چې هغه نه لاس لقولې قواله که امس پشان د تلون کې پرونی تلون کې لکه چې پرون دوزخ ته تللی وي الذاهب الى النار دا سم مبارکه ده نو قال وحي وي وکمنت لحمزه ما ځان پټ کړی د پر د حمزه سامان نه جوړ کمن ځان پټ کړو تحت صخره یو تیږي شاته مجدي تیریږي چې دی ولب چې ذات شمع فلما دنا چې نږدې شماته حمزه رميته بحربتي باغ حربه مې وېسته حربه هغه نږدې ته و چې د روم حنه وګدای د روم نه وړي او د عصوا نه وځي چې عصوا د خلک کلاس کې تکیا په دي دینه وګدوي او د هغه عام نه دینه وړي ولا نه دګي نو فازعوها في سنته اصل کې وضعت پکار دي او ازعو حکایت د حال ماضیه دي
داسې مې وویسته لکه چې ښه په رضا تلې ما او په دې نوم کې مې ورته اخوي ازعو حکایت د حال ماضیه دی ما کې خوضله ده حربه په سنه په نامه ده ده کې خوضله مې اصل کې څه پکارو وضعتها فی سنته مې کې خوضله او تعبیر په ازعو سره ځکه کوي چې داسې ده لکه چې فخر نږدې نه ورغلې مو په دا نوم کې مو ورته اخوي داسې په حدث مې ویشته حتی خرجت وتله زما دا نیزه ده حبه من بین ورکه د دوارو کوناټو په منځ کې شاته وتله پورې غاړه قال وحشوي وكان ذاك العهد به تقمد حمزه الاخير ملاقاته زين خلاص خبر خلاص شو فلم يا ذاك العهد اتخذ ما امره ذرا تشني وتر كده مخكل الشام فلما رجع الناس خلق واپس شو رجعت معهم دم سره بقيت واپس شو فقمت بمكه حتى مشى فيها الاسلام بنقول ثم خرجت الى الطائف كما كفت شنوة الطائف لا فارسلوا وقال استاذ لك النبي عليه السلام لرسول الاستاذ ارقوا فالاستاذ لك مسلمان اذا ففتح لما كان الناس فقيل لي ما تشاوي انه لا يهيج الرسل کہ نبی علیہ السلام انه کہ دبیر پیغام اندراجے کا لا يهيج اجان نہ کہ استاذ باندے اجان تا چې مسکی کی ورنا استاذ کی ارسل کی وقال فخرجت معهم باستاذ كلام حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راى لي ولد بدي فمكه کې پاتې شوی غلام ده جبیر وتفتوا وتسوي يريد قال انت وحشي وحشي ما بينا قال انت قتلت حمزه حمزه وجل قلت ما قد وتوجه نعم ځکه بیا د بیدا او پیغمبر خپکولی ما قد کار من الامر ما بلغك امر هغه چې تا ته رسیدلی دا چې تا ته رسیدلی امر هغه رسیدلی يعني او ما وجد قال هل تستطيع ان تغيب وجهك طاقت لري چې پټ کې مخبل زمانہ چې تا ته ګور زما د تراغه پوز پرې کړي او دونه پرې کړي شو نه پرې کړي سترګې پرې کړي ماته یادېږي نو ما د ټینشن راځي دا قالوي فخرجت اوتم ما يبلت جهاد سلام فلما قبض کله قبض شو نبی رسول الله نو خرج روته مسیلمه القذاب دې مخکې د پیغمبر مبارک په جون کې راوته او د رسول الله مبارک وفات څخه ډېر لوی غلبه شو خرج معنا بسرهما از ظهر معنا ظهر مسیلمه القذاب نو قلت ما ویل اخرجن اذن مسیلمه الى قتل مسیلمه لعلي اقتل جدي مرکم فاكافئ مكافات وكم باغید حمزه بدل بالاخلاص اگر چې دې سره دې معاف شو الاسلام يهدي وما كان قبله وقيامت فرض الله تدا خبر او خفت خدایا کافر ابن حمزه میں وجل ډېر به شخصیت د پیغمبر ترو نو چې مسلمان کوم د پیغمبر غټ دشمن من ګوري وجه دا مکافات شو دا څنګه چې دا غي ګناه پیدا کړو ګناه نو خلاص شوی قال فخرج مع الناس فكان من امره نو امر د مسلمه ما كان اغچو جم شروع شدا قال فاذا رجل يوصل مسلمه قام ادرس في سلمة جدار فشغاف د دیوال کې سلمه څه دی لیکيږي دیوال کې کوم چاون دی وی د دیوال چاون دی کې ودرې ده بل لخر ته کتل او لخر جنگي ده دا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زمانہ ده یو سړیو قام ادرس في سلمة جدار فشغاف هغه شخص جدار کې او دا څه لکه جمل اورق اوخ پشان غټو اورق غنم رنگي اوخ غنم رنگی سوربه خان ببر سروالا قال فرميته بحربتي فأقى حربة من ويشتا كما حربة ما حمزة في وجهه طاغي من ويشتا فأزعوا هذا التجم أزعوا لفضلوري إذا تشيش में बराबर हो لكن جماعة الدين خودي भी بين صديه تدوار صديه نقداميان حتى خرجت قوة من بين كتفه شاكت تدوار أولميان كي وزلا نو قال نو دی وحشي وي چې ويشتا ما ملقو ماته هو سبب ټوکړي دي مسلمه یو سړي د انصار نوم عبد الله بن زيد بن عاصم المازني لقاء اكيد دي کړي فضربه بالسيف على هامته هغه قصر باندې فتوره هو قال عبيد الله بن الفضل فاخبرني ما سليمان ابن يسار خبر را کړی دی عبد الله بن الفضل راوي د حديث ذکر مخکې ورته راوي د حديث لقاء ولې په جنده کنه جعفر د شاګرد ما خبر راکړ سليمان ابن يسار وقت سليمان ابن يسار جعفر لنا نقل کوي او دلته شهر نقل کوي انه سمع عبد الله بن عمر هغه کې حدیث سليمان ابن يسار د جعفر نه نقل کوي جعفر د عظیم ارګر او وحشي ملاقات لري او دلته عبد الله بن عمر يقول اغثوي راجات فقالت جاريه على ظهر بيت یو وینځوا د بشاله کوټه باندې اعلان وکړ چې هو امیر المؤمنین چې مسلمه دی
مسیلمه ته امیر المؤمنین وی دی امیر المؤمنین قتله العبد الاسود دی تور مړی وجه تور مړی څوک دی وایا وعبد وتذكر چې شکل د عبد معلومیږي دا چې دی وخت دی حر دی دی وخت دی حر دی خو د شکلونو نه پته لګیدا ځکه دا تور خلق په مکه او په مدینه په دې علاقو کې نو دا هغه مریانو چې د بار نه خلق راوستي او بیا خلق کې حدال شوی دی پکې د مناسبت دباب شو نو حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ حمزه په وحود کې شهید کړو هغه واقعا ذکر کړه دوه څه په دې شاه زبر کتاب